یو سړی داسې دی چې هغه ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. بس د قیامت څومره سخته ورځ، په هغې ورځ خو به د الله رحمت خلک ګوري، د عرش سورې به ګوري، د الله مهرباني به ګوري، دوستانې به نه وي، دوستانې به نه وي، نسبونه به نه وي، رشتې به نه وي، پلار او مور به نه وي، هر سړی به د الله د رحمت سورې ګوري او دې کس ته به الله د رحمت په نظر باندې نه ګوري. صحابه وی دا کم کس دی؟ وی چې د هغه لنګ او پرتوګ د پټاک نه کته وي د تکبر په نیت باندې، دا لنګ یا دا پینسۍ د دې پټاک نه کته وي، کته راښکشي بطرن د تکبر په خیال. متکبری د تکبر د وجې نه لنګ یا پینسه د پټاک نه د خپې د دې اډوکي نه ښکته راښکل شي. لا ينظر الله، دی بنده ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. بس تا د تکبر یو شان اختیار کړی دنیا کې، بس تا ته د رحمت ضرورت نشته، تا ته د رحمت ضرورت نشته. دی بنده ته به الله د رحمت په نظر نه ګوري. مونږ په لاره څنګه روان یو، پیسې م د دغه د لاندې کړي، پوندو د لاندې کړي م، یو د تکبر په یو انداز روان یو. پته نشته چې ما باره کې امام الانبیا ویلي چې دې بنده ته به الله د رحمت په نظر نه ګوري، په ورځ د قیامت په نه ګوري، الله نه به ګوري. خبر دی د دې نه ځان خبر کو، ما نه چېرته الله خفه نه یو داسې کار کوم چې په هغې د الله رسول او الله ناراضه کېږي، نه زه به چرې لنګ او پینسه د پټاک نه کته نه کم چې قیامت کې راته الله د رحمت په نظر نه ګوري. مونږ ته پته نشته، دا زنانه دي ناخبره ده، ګڼ ګڼ کالي مټو ته ورچولي او هارونه ورچولي، مندرې ورچولي او خبر نه دي. د زکات نصاب ورته نه دی معلوم چې په دې کې د الله حق دی، په دې کې به مانه تپوس کېږي. دا به بیا دا سره چې دي دا به سره نه وي په قیامت کې. ښه حدیث مبارک کې راځي چې چا سره کالې وي کمه زنانه او دا تېنه زکات نه ورکوي، دا کالې به د جهنم په اور کې سور کړلی شي. پتکوا بها جباهو، ړومبې به پې وله دا تندې داغ کی، بیا به وله پې دا اړخ داغ کی، او بیا به وله پې دا شا داغي، دا ټکور به پې دله ورکوي. دا نن بنګړې دی او دا په آخرت کې د ټکور دپاره وسپنه ده، په دې به د وجود الله ټکوري. څومره ټیم به دا ټکوري، څومره ټیم چې د قیامت ورځ دا به شروع وي دا ټکور. او ټکور به څومره مقداره 50,000، او د قیامت د ورځې مقدار د دنیا په حساب 50,000 کاله دی. 50,000 کاله به دې زنانه ته دا ټکور میلاوي چې په دې کې یو رتی د الله حق دی ورنک. پته ورته شته؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د چا ګډې بیزي وي او دې ته نه حق نه ورکوي، دې ته نه حق نه ورکوي، نو د قیامت په ورځ به دغه ګډې بیزي راوستی شي، خو ښه تیریخ کړي وي، ما تخکرو واله به پکې نه وي. دقه بیزي وي دا کمې چې په دنیا کې ساتلي دي، خو لږې سربي وي او لږې ښکروري به یې کي ورته او سربي به یې کي ورته چې زکات تې نه ورکړی، را به یې ولي او دا سړی به ورته وایي په یو خوشي میدان کې سملولی شي، او دقه بیزي به یې پرې راپرېږدي، دا به یې په ښکرو وي او په دې خپو کې به یې پیمال کوي. داسې به پې بیزي تېرېږي چې اخیره تېرېږي نو هغه بله به پرې روپس شوي، او 50,000 کاله ورځ ده او ده سره به دا عمل شروع وي. ښه د دې نه پس به وي خپله لار ویني چې جنت دی او که جهنم دی. دغه شان د چا اوښان وي، دې ته نه زکات نه ورکوي، دغه شان به ورته سملولی شي او دوی به یې په دې خپو داسې پیمال کوي، پیمال کوي به مږې به یې په دې خپو باندې د قیامت ورځ 50,000 کاله به دې بنده ته د عذاب میلاوي. د آخرت ډېرې لویې سختي دي، د دنیا څه سختي دي، د دنیا څه مشکلات دي. الله دې مونږ ته هغه سختې اساني کړي، الله دې په مونږ باندې اساني راولي. کریم الله زمونږ د ټولو آخرت ښایسته کړي.